ګرانو میناوالو السلام علیکم. زه نثار محمود تاسو په خدمت کې حاضر یم. امید لرم چې تاسو به چې نو خوشحاله یې، روغ به او د صحت په جامه به چې تاسو برابر یې. نن چې زه د شلپلم د بر جوماتو د ګوتم بدو کومه پیروکار چې دی نو د بتمت د مذهب د پیروکارو دلته کې څه کھنډرات دي څه اثرات دي او دا چې دی نو د حکومت او د ډېرو خلکو د سترګو نه چې دا پناه دي. نو زه دا تاسو ته چې نو په دې ویډیو کې چې نو ښیم او تاسو ته چې نو دا خواست کوم چې راشئ او دلته چې مطلب دا په خپلو سترګو وګورئ. دا چې دی نو مطلب د ګوتم بدو کومه مذهب لرونکي چې دی نو د هغو اثرات دي. دلته چې تاسو مخامخ دي دغه کیمرمین دا چې دی نو هغه د وخت دیوالونه دي. داسې به زه راشم دې خوا راشئ تاسو. دلته کې دا کھنډرات چې دی دا کڼډه ګوره دا زما په خیال چې دی نو وګوره دا بالکل چې دی مطلب هغه پخوانو کومه بتمت مذهب والا چې کومه دی پیروکار دی د هغو دلته وخت تېر کړی دی. دا چې دی مطلب وګورئ دا تاسو ته دا هم هغه کھنډرات دي. دې خوا راځئ دې خوا راځئ دې خوا راځئ نو خبره زمونږ دا وه چې دا کھنډرات چې ډېر وخت نه دلته کې دي خو دا د حکومت نه نظر نه چې دا پناه دي او موږ دې ویډیو په زیره سره چې د حکومتو توجه دې طرف ته مبذول کول غواړو چې کیدای شي دلته کې کھنډراتو د حکومت په وساطت سره چې دا زګونه کیدای شي وکنستی شو. دلته داسې کھنډرات راوخیږي او ورسره داسې نوادرات راوخیږي چې هغه د حکومت لپاره چې ډېر پیدامن شي او سره دا زګې داسې شي چې دا د سیلانیانو لپاره دا یو ذریعه وګرځي او د حکومت چې کومه ټوریزم کومه ډپارټمنټ دی د هغې د ترقۍ سبب جوړ شي. راځئ دلته دا بل دیوال دی ډېر ګوره مضبوط دیوال دی غټ غټ دی کمرې پکې دغه شوي دي. ګوره تاسو به په خپله چې دی نو دې خوا راشئ تاسو وګورئ دا به چې تاسو په خپله به چې دا وګورئ یار دلته راشئ تاسو دلته وګورئ دا پخواني کھنډرات چې دا دغه دي خو دې د خلکو ناپوهۍ د وجې نه چې دا دیوالونه وران کړل دي. نو صرف چې د دې ویډیو په زیره سره دا دغه کوم حکومت ته چې یاره که چېرته د حکومت کومه واکداران دي او د دې ارکیالوجیکل ډپارټمنټ سره تعلق ساتي د هغو په وساطت سره چې زه دا ویډیو شیر کوم چې یاره که تاسو چېرته څه د دې په باره کې کوئ نو مینوالو په آخر کې چې نو زه د دې ویډیو په آخر کې تاسو ته خواست کوم چې دا ویډیو چې نو تاسو سبسکرایب کړئ دا شیر کړئ او دا کومه چینل چې دا سبسکرایب کړئ تاسو ډېره مننه. والسلام.